ابواب الشهادات دا ابواب دی شهادات په باره کې د شهادت د شهادت جمع د شهادت چشتل شي په عربی ژبه کې نن سبا سرټیفیکیټ ته هم ویل شي شهادت العالمیه لکه خلک یې کنه شهادت ثبوت ته ویل شي شهادت تاسو راشتي نه ثبوت د سره شر ساکشي خنن سبا سکوم دین اصطلاحي معنا مراد د اواله راسنه تر اوسه پر هغه دا سکله یې سړی دا وو چې هغه د پر ثبوت ضروري هغه شنر شهادت نه شي همدا شیطان سکله حذف ملارو شي هغه ځکه هم شهادت وي هغه شهادت مؤکدات بالایمان قسمونه کې هم کېږي ښا نداور کې هم یو مسله ده یو هغه شهادت دي بس شهادت چشتل شي بینا سکله و خبر وشي دوا مواطنه غد پر ثبوت وی غد پر بینای ودې چې باب کراهیت الشهادت لمن لم يستشهد یو سړی نه گواهی نه طلب کړی شي چې گواهی لخر سره گواهی زیر او گواهی کنه ویل ته در شاو ته گواهی ورکول سره ظاهر د صدا خبره به مکروه ده کنه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم بن عبيدة السلماني قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير پیغمبر اسلام نے تاسو شو سب خلق کی بهترین خلق کوم دي قال پیغمبر اسلام فرمایل قرن زمانه خلق نے صحابه حضرات ثم الذين يلونهم بیا کسان چې دوی ته نږدې دي تابعین ثم الذين يلونهم بیا تبع تابعین ثم يجي قوم بغدس خلق راشي تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة قسم بدي يميننا قسم بدي شهادتنا مخيكي وشهادت بدي قسمنا مخيكي خبر بدس مدعي سس قوى چست خبر بشي وبه قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير بن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالجابية إيش عمر سيب جابية إلى كي تقرير ممتع فقال أبي فرمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم شيء ورد في أنبار سام ممکن دسی ولارو لکچلی زن تاسو کی ولارو میں خبرت تکن پدی زائی کی فقال پیغمبر اسلام دو فرمال چی احفظونی پی اصحابی زما صحابو خباری کی دا خبر مانا یاد ساتای دوی خخلق دی ثم الذین یلونهم بیدوی پسی کم دی ثم الذین یلونهم بیدوی پسی ثم یفشو الکیب لو بی بدارو وارشی عرضه کی بدارو ششی پریشان شی هر طرف ششی منتشر شی حتى يشهد الرجل وما يستشهد يسرون بگواهی نشي طلب کوله خپل سره بگواهی تر پسیږي ويحلف ما يستحلف قسم ونه طلب کړه شي خپل سره قسمونه خوري به یو حدیث ته بهترین سره واغه ده کنه سګواهی د پر سګنی د تروج زیته د پر گواه پتا نه دی حدیث سره هغه تعرض نشته کنه ځکه چې هغه ځکه یو سړی مجبور ده هغه حق جوړیږي هغه سره گواه نشته تو طرف ته چې ته مولي دلې ده ته حق جوړیږي دا ښه خبره ده دې څه توجه کومه نه پاتېږي او د حق کټکول لپاره اقتطاع مال امرئ مسلمین لپاره شکول گواهیر په الله په بشر ظلم نه کنه دا جایز نه ده مکروه خبره ده باب الرجل عنده الشهاده لا يعلم بها صاحبها الرجل عنده الشهاده سند گواهی وسرشتا لا يعلم بها صاحب ودا كن صاحب الحق يا صاحب الشهاده دا پدینه په هیڅ سما د پر څو گواه شته کنه شخصي شفي گواهی ورکوي وبي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن الحباب العقلي قال اخبرني ابي ابن عباس إن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال حدثنا أبو بكر بن عمر بن حزم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود وگواهانو کی بهترین گواه هغه کس دی من ادى
شهادته قبل ان يسألها چونه طلب کړي شي نه خو بیا د گواهی ورکوالي شي دلته مسلمان حق جوړیږي باب الاشهاد علی الديون دی باب کې دا مسله خاص کله د دین مسله دی روپیو مسله پاکي دی گواهی ورکوالي دی گواهی جوړوالي دی گواه جوړوالي شد حکم ده لکه سره کله د سفر په حالت کې وبي قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي قال حدثنا عبد الملك بن ابي نضرة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تلا هذه الآية في آيات تلاوة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ رياتا كسني آيات پڑی فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها سدي آيات بالمحكم خبر قد شکر د منسوخه کړي نه معنا ده سګوهي جوړول د شدي ضروري شاید واسه پر سړی چې هر خبر باندې گواه جوړ کی کومي کور هم کوي باب من لا تجوز شهادت دی باب کې دا خای سدي کوم خلق شهادت نه قبليږي نه سيږي درست نه جوړيږي وبه قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرقاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمان لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة خائن سړی او خائنه ښځه دې ولا گواهي ونشي قبل ول خیانت کوي کنه ته په پیګز دا سړی خیانت کول شي رشوت خستل شي مثال گواهی د ذکر کې د هیڅ ته منلي نه خائن اړتي وو سره خائن کېدل شي ولا محدود په اسلام هم د شتی سړي ته حدي قذف لګیدل دا دی گواهی اوس نشي قبل ولا دی غمر ولا دی غمر یا غمر على اخيه یدي وسړي بل سره دشمنی ده کنه دی ولا گواهی د خلاف نه چلی موافق ورته به خزون ته خبره خلاف نه چلی کله څنګه اوس مثال د پلر گواهی بچی لپاره نه چلیږي کنه زګه جواب خبر از بولی لپاره خا گواهی ورکی خا خلاف ورکی چې موږ وای مجرم د دې تغیر کې سزا به قبول اول شي یا خیر شو له قبول اول شي خو موافقت کې ځنه خلق گواهی شي چې سره خفيږي ځنه سره د خمان د بدی لري او د سره کول نه چې د جګړه ده ندی گواهی د خلاف نشری عدالت کې وروته کنه چې بالکل د مریضانو د ځای غلای کوله دي گواهی نشي ورجات خبر د ورتړي نو سم دي د سریزي باندې کې دا شي د باندې کې واخ وشي وبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب القرية باب القضاء بالشاهد واليمين دی باب دا مسله خایږي سړی دا یو گواه سره شد دویم نشو دی په ځڅو کې سیر یو پر سره گواه د بل بدر تقسم فرم دیمو مزال کې دا مسله نه چلیږي ښا دیمو مزال کې دا مسله د گواه چلیږي په دواره والی یا به قسم یا به دوا قسم دا نه چلیږي چې شوا کې یو طرف نه قسم خو بل طرف نه گواهی ورکړي نور مذهبونو کې چلیږي لکه امام شافعي سے مذهب وبه قال حدثنا ابو مصعب المديني احمد بن عبد الله الزهري ويقول ابن ابراهيم الدورقي قال عدد وروي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد نبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وبه قال حدثنا ابو اسحاق الهروي ابراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الحارث المخزومي قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال اخبرنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا جويريه بن اسماء قال حدثنا عبد الله بن يزيد جويريه مؤنث لفظ ذكر جويريه بنت اسماء قد زيد بن راورده. قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من اهل مصر عن سرق نذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. باب شهادة الزور دي باب کی خیر دروغ وهي والقولون للسخت گناده. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اکثر ځکه ابو بکر بن ابي شيبه ډېر وړي کنه ځکه ځکه امام ابن ماجه سره شته معلم ده. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العسفري عن أبيه عن حبيب بن نعمان الأسدي عن حريم بن فاتك الأسدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح دارید کچھ صبح بھی اس کل پیغمبر علیہ السلام کو فلما انصرف منزنا فارغ شقا مقائما ندرد فقال دا خبری فرمیرا عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله سید دروغ گواهی ورکول دا شرک سره برابر 3 مرات اندرجل دا خبر وکړه. ثم تلا هذه لا بدا آیت تلاوت کو واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. وګوره واجتنبوا قول الزور دی دروغ خبر نه دی دروغ گواهی نه ځون ستای حنفاء لله الله تعالی قبول کول خالص یکسو شی غیر مشرکین به سړی شرک نه کوي الله سره نه پاتواله لګي د سزا جرم ولا ګناه ده. وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما شاهد الزور دروغ جن گواه قدمونه بودی په صراط کې د ځمکې نه نشي لري کېده حتى يوجب الله له النار تر څو خدای دې جهنم اور واجب کی. باب شهادت اهل الكتاب بعضهم یا بعضهم على بعض دی اهل کتاب یهود نصارا کله دی بل خلاف گواهی ورکی دا هم جایزه ده. لکه دوه یهودیان دی عدالت ته حاضر کړی شو کنه بل یهودی دی خلاف یا دی موافق گواهی ورکی دا درست ده دماغو مذهب مطابق په صلاح ته کوي. وبه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا ابو خالد الاحمر بن الجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض. لکه اسلامی عدالت تکنا او یهودی را پسیداله یا بل یهودی دا مثالو لمسالا پی خده رو بل بنی شکل دوائی پیدا اس کدی ٹیم کی سر گواهان و سر خطیل تا گواهان و سر نیو سے کئی قسم مخری کنا اس یهودی تا مقسم مرکی دی پر عدالت کی بیا قول قسم هم روستل شي کنه به تورید باندې قسم ورکړي قرآن خو نه مانی هغه کنه او اسلامي حکومت کې اسیا کافر خلکو سیدا شي خو اسلامي قانون لاندې بچلېږي